دا خالصتاً اغا مشرکانه او کافرانه عقیده ده. کبل فرض اولاد می وشو یا اولاد می زیات شو هغه ته رزق څوک ورکي او په دې سوچ او فکر سره خپل اولاد ضایع کول، په دې سوچ او فکر سره اولاد بندول، په دې سوچ او فکر سره چې د اولاد نه وروړل، نو دا یو ډیر لوی جرم دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. صدق الله العظيم. دین مخ کی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ د یهودو طرفنا د حلال شیزونو حرام غنل او د حرام شیزونو د حلال غنل چې کوم خود ساخته او باطل عقیده وا پاغي باندې تفصیل سره رد کو فرمایل. اس پدی آیت کریمه کی رب کائنات و تفرمائی چې تاسو خامخا حرام شیزونه پیجندل غواړئ نو زه تاسو ته خیم چې الله سبحانه و تعالی په تاسو باندې کم کم شی حرام ګرځولې دي. پاغي کی لومبي دا فرمایل چې الله تشرکو به شیئا، شرک پتا سو باندې حرام کړی شوی دی. او دویم دا چې وبالوالدین احسانا، د مور او پلار سره خګړه حسن سلوک او د مور او پلار فرمانبرداری دا پتا سو باندې لازم دی، واجب دی. دا غوی نه فرمانی دا پتا سو باندې حرام دی. د دې دوانو تفصیل مون ذکر کړو چې شرک هم ناقابل معافی جرم دی او د مور او پلار نافرمانی هم ناقابل معافی جرم دی. سرنګ چې یو کس بغیر د عقیده توحید نه چې دی په شرک کې مبتلا نو الله تبارک و تعالی واضح اعلان کئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. د شرک نه علاوه د هر گناه معافی شته، خو د مشرک معافی نشته دی. او دغه سی ان الشرک لظلم عظیم، شرک په ظلمونو کې ټول نه لوی ظلم هغه شرک دی. دغه سی د مور او پلار نافرمانی، د مور او پلار نافرمان کاغه هر څومره نیک اعمال کوي. الله رب کائنات د خپل د توحید سره سره د مور او پلار د اطاعت او د فرمانبرداري حکم کړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب رضامندی او دغه سی دخول جنت ته داخله دل دا دوانه دا د مور او پلار د رضا سره مشروط کړي دي. دا الله صادق او مصدوق پیغمبر فرمایي چې رضا ربي فی رضا الوالد وسخط ربي فی سخط الوالد. دا الله رب کائنات رضامندی د پلار پر رضامندی کې دی، د الله ناراضگی د پلار پر ناراضگی کې دی. ترسو پور چې پلار راضی شوی نه وي نو رب کائنات د خپل بنده نه راضی کیږي نه. نو لہذا دا دوه خبرې انتهایی اهم دي چې دا په خپل بندگانو باندې الله رب کائنات حرام کړی دی، شرک او د مور پلار نافرمانی. او دریم ولا تقتلوا اولادکم من املاق، او مو وجنی تاسو بچی خپل د وجې د لوګینا. نحن نرزقکم و ایاهم، من رزق درکو تاسو ته هم او اغوی ته هم. نو دا
یو بیل فتنه ده او د کفارو یو ډیر منظم سازش دی هغه دا غواړي چې سرنګي چې زمونږه فیوچر او مستقبل تباہ او برباد دی خاندانی نظام تباہ او برباد دی معاشرتی زندگی تباہ او برباد دی د خور مور تمیز او حیا نشته دی او معاشره کې د زړه سکون او آرام نشته دی تمام تر خواهشات نفسانی او شهوانی د هر څه خواهشاتو د پوره کولو باوجود د زړه قرار او سکون نشته دی خودکشي رجحان د حد نه زیات دی او کم ملکونو کې کم ملکونه چې د ترقی په آخري عروج باندې دي په هغه ملکونو کې د خودکشي رجحان هم په عروج باندې دي اصل چیز چې کم بنیادی د انسان د زړه او د سکون او د قرار شانتی لوی نعمت دی هغه محروم دی او په دنیا کې ژوند تیرولو د پاره چې د کم څه ضرورت دی انسان د انس نه دی انس محبت ته وي د انسان ژوند چې تیریږي نو دا په محبت سره تیریږي انسان چې زندگی تیری نو په اتفاق او اتحاد سره تیری انسان چې زندگی تیری خوشاله زندگی چې تیری دا د معاشرتی زندگی په بنیاد باندې تیری نو یو مسلمان بلکې د هر یو انسان د خوشحالۍ د پاره په معاشره کې داسې ژوند تیرول چې د کور وي د خاندان وي د خزه بچي وي د رشتہ داران او متعلقین وي او د خپلوان وي د مړي ژوندۍ وي او د یو بل چا سره تګ راتګ او تعلق وي نو د ژوند چې دغه خطري او دغه ژوند چې کوم منګ او تاسو ته نن اغیار داغي خودنه کوي او ډیر ناپوهه مسلمانان چې د هغه ژوند لپاره تمنا کوي چې کوم د زناورو ژوند دی د انسان ژوند نه دی چې لکه د ماشين په شانتي لګیای شپه ورځ پیسې ګټي شپه ورځ چې هغه د پیسو ماشين نه ځان نه جوړ کړي او بیا په خپل مال کې نه د الله حق پیجني نه د رسول حق پیجني نه د مسلمان حق پیجني نه پکې زکات پیجني نه پکې صدقات او خیرات پیجني او نه د رشتہ دارانو حقوق پیجني نه د خپل خپلوانو حقوق پیجني بس رسول کریم صلی الله علیه وسلم په عمر کې د برکت د پاره او په رزق کې د برکت د پاره چې کوم نسخه خود لیدا د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې څوک دا غواړي چې زما په رزق کې برکت وي او زما په عمر کې برکت وي نو هغه د صله رحمی وکړي نو دغه ژوند چې کوم اغیار منتخیل لګیا دی هغه د دوه سيزونو نه خالی او عاری دی نو دا غوي په نسبت نه معاشرتي ژوند شته نه غوي چې دی خاندانی نظام دا غوي شته او نه دا غوي رشتہ داري نظام شته نه پکې د خور مور لور تمیز شته هر یو نه پاک مدر پدر آزاد معاشره نن لګیا دی هغه اغیار هغه جراثیم زموږ استاد په معاشره کې هم خوري جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي تزوج الولود الودود تاسو نکاحګانې کوي او خذ سره چې کوم زیات نه زیات محبت کول والوي او زیات نه زیات اولاد وړل والوي زیات نه زیات محبت کول والوي او زیات نه زیات اولاد وړل والوي او فرمایي چې په ورځ د قیامت باز د خپل د امت په کثرت باندې به فخر کوم په نور امتونو باندې دا د اسلام تعلیم دی دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیم دی چې اولاد چې څومره راضي داغه د پیدا کېدو سره الله جل شانه داغه د رزق تنظیم کوي یو د الله جل شانه قران دی وای چې نحن نرزقکم و اياهم من تاسو له رزق درکو هغه ته موږ رزق ورکو دا د قران کریم فیصله ده او بل طرف ته د اغیارو هغه سازش دي چې هغه وینا اولاد باندې نه وړيږي رزق به تنگ شي حالانکه د آبادی زیاتیدو سره الله رب کائنات رزق زیاتي چې څومره خلق زیاتېږي څومره مخلوق زیاتېږي څومره اولاد زیاتېږي څومره آبادی زیاتېږي هغه عمر الله رب کائنات د انسان د پاره د رزق
انتظام کوي داغي او عینی او اخکارا شاهد او گواه زموږ استادو خپل ژوند دی موجوده وخت کې او په دې حالاتو کې چې الله رب العالمین موږ او تاسو ته او ټول مسلمانانو ته چې کم رزق ورکي کم روزي ورکي دغه رزق او دغه روزي زمونږ آبا او اجداد زمونږ پلار نیکونو په دومره فراخي سره نه لیدل او نه استعمال کړو نه خړلو او کم سہولیات الله جل شانه چې په دې موجوده وخت کې موږ او تاسو لراکې دغه سہولیات او تصور هم زمونږ آبا او اجداد نو کړی نو بیا څه وجه ده چې سونه آبادی زیات شو چې سونه اولاد زیات شو الله تبارک وتعالى دا غي سره سره د هر سیز تنظیم په کثرت سره فرمایي نو لہذا دغه يهودو د نصارو په سازش کې راتلل او په خپل لاس باندې خپل اولاد قتلول د اولاد قتلول مختلف صورتونه زموږ استادو په معاشره کې رایج دي چې هغه د مانع حمل ادویات استعمالول او یا بعض اوقات د اولاد د کیدو نه بعد چې د هغه د دوايي په ذریعہ باندې د اپریشن په ذریعہ باندې مختلفو ذرایع سره چې د هغه ضایع کول حالانکه دا د قتل په زمره کې راځي دا ټول شیزونه چې کله بغیر د شرعي عذر نوي یو هغه وی چې انسان بیمار وي یو زنانه بیمار وي مختلف صورتونه دا سوي چې هغه کې شریعت چې هغه گنجائش ورکړي او یو خالصتن په دې سوچ او فکر سره چې را ماته الله پاک اولاد راکړي نو هغه به رزق څوک ورکړي دا خالصتن هغه مشرکانه او کافرانه عقیده ده کبل فرض اولاد می وشو یا اولاد می زیات شو هغه ته رزق څوک ورکي او په دې سوچ او فکر سره خپل اولاد ضایع کول په دې سوچ او فکر سره اولاد بندول په دې سوچ او فکر سره چې د اولاد نه وروړل نو دا یو ډیر لوی جرم دی دا د مسلمان د عقیده توحید نه خلاف دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای په ورځ د قیامت د خپل امت په کثرت باندې به فخر کوم او فرمای تاسو داسې زنانو سره نکاحګانې کوي چې هغه زیات محبت کولو والا او زیات اولاد وروړلو والا وي نو بل طرف ته د اغیار د مهنت چې هغه د اولاد د روکثام د پاره د آبادی د روکثام د پاره چې دی هغه کوششونه کوي نو رب کائنات فرمایي چې ولا تقتلوا اولادکم موجن تاسو خپل اولاد من املاق د وجد اللغنا د دې فکر به تاسو نه کوئ چې دی له رزق څوک ورکړي نحن نرزقکم من رزق درکو تاسو ته و ایاهم او اغیتهم او موږ تاسو په معاشره کې ګورو چې هغه کس چې داغه شپږ لس بچي وي بنسبت د هغه کس چې داغه یو او دوه وي الله تبارک وتعالى هغه کثرت اولاد چې د چاوي هغه ته بهترین رزق ورکړي فراخ رزق ورکړي او د سکون او د اطمینان رزق الله تبارک وتعالى ورکړي نو لہذا نحن نرزقكم و ایاهم من رزق ورکو دی ته هم او تاسو ته هم صرف د عقیده کمزوري ده او ورځ ته ورځ چې څومره د میډیا په ذریعہ باندې یو منظم مهنت کیږي د مسلمانانو په ذهنونو باندې چې الشیطان یعدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء یو طرف ته شیطان چې د پزړه کې دا وسوسه چې چیرې رزق به تنگ شي او آبادی به زیات شي او به ختم شي او خوراک به ختم شي او بل طرف ته ويأمرکم بالفحشاء دغه خلق چې کم خلق د رزق د تنگسیا د يرینا یو دون اولاد نه زیاتي او مغه خلق ګوري په اسراف کې په فضول خرچي کې په تبذیر کې او په خواهشات نفسانیو کې او په غیر ضروری شذونو کې لکونه کروڑو روپے خپل الوزي لګیاوي خود خپل حق حلال اولاد په لار کې چې دی هغه مانع جوړ شوی وي هغه منی کوي دی ير نه چیرې اولاد مې شنو رزق بسوک ور کوي دا د اغیارو د يهودو د نصارو هغه ذهن سازي ده هغه دا غواړي چې مسلمان کم نه کم مسلمان چې په دنیا کې پاتې شي د مسلمان عقیده ورځ کمزور شي او د مسلمان نظریه او عقیده دا جوړ شي چې دا اولاد ته رزق زور کوم دا روزي زور کوم دا زما په لاس کې دي حالانکه الله رب کائنات فرمای وفي السماء رزقكم وما توعدون استاسو رزق دا پسمانو کې دي نحنو قسمنا بينهم معيشتهم استاسو معیشت دا زما په لاس کې زه په تاسو کې تقسیمو نو الله تبارک وتعالى فرمایل چې د خپل اولاد د رزق د تنگسیا د يرینا مقبلوي